دې کور کې نشته او ته وایې زه د ښځې میلمه یم، نو دا صحیح نه ده. دا پرزن زما خینه ده، زما د ترور لور ده، زما د ماما لور ده، زما د تره لور ده، او د هغې خاوند کور کې نه وي، هغه مغیبی خاوند یې غایبي، نو الله رسول وایي داسې ښځو باندې تاسې مه میلمانه کیږئ چې خاوند یې په کور کې او ستا د ماما لوري بې خیر دی میلمه شه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عتبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله فرأيت الحموى. حموى اصل کی ویلې کیږي هغه قریب الزوج الى المرأة من جانب الزوج، د طرفه د حموى چې د ښځې ته خپلوان دی د سړي د طرف نه، مثلا د سړي ورور دی، د سړي تره دی، د سړي ماما دی، د سړي نور داسې خپلوان دي، ورور دی، نو دا دغه ویلې کیږي حموه، چې دا حموه چې دا داخلېدلی شي که نشي دام نشي داخلېدلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الحمو الموت، حموه خو مرګ دی. د دې څه معنا ده؟ وایي دا تشبیه د حموې د موت سره ورکړی دی فی الاستقباح، په استقباح کې، چې دا خو ډیر قبیح کار دی چې حموه دې ستا په ښځه داخلیږي او ته دې کور کې نه. یا دلته دغه چې دی دا تشبیه چې ده په استقباح کې هم ده او په مفسده کې هم ده. مفسده چې د دې فساد خو ډیر زیات دی، لکه مرګ چې انسان ختموي، مرګ خو تا نه پرېږدي که ستا روح واخلي تا ختم کی تا فاسد کی، نو دغسې دا حموه چې ده دا لویه مفسده ده، د دې نه فساد راځي. لکه دوی دا وایي الاسد و الموت، محاوره د عربي نه چې کټ شي او سړی د یو خبرې ترجمه کوي، نو هغې ته به دا وایي چې دا ته تحریف ویلی کېږي. لکه دلته بعضې کسان داسې وایي چې الحمو الموت، حموه خو موت دی، د دې نه لابودي د موت هر سړي له راځي، موت نه تښتېدی نه شي، نو داسې د حموې نه تښتېدی نه شي، خامخا به دې کور ته راځي، ورور به دې کور ته راځي، تره به دې کور ته راځي، ماما. نو دا حموه خو داسې مثال دی د مرګ په شان ده، دې ته وایي تحریف. دا تحریف دی، مراد د دې نه دا دی چې دا لکه دوی وایي الاسد الموت الحرب الموت، نو معنا یې دا ده چې دا داسې دی لکه دا د مرګ په شان ته په فساد کې، په قباحت کې. یا موت نه مراد موت د دین دی، او یا موت چې دی معنا دا ده چې دا موت الدین دی، یا قطع په دې سره زیاته د رحیم راځي چې دا دغه داخلیږي، حموه داخلیږي. ځکه د دې نه وایي فساد ډیر جوړیږي، ځکه دا بار بار ستا ورور ستا کور ته بار بار راځي که هغه ډیر راځي، نو څوک چې ډیر راځي د هغې نه مفسده راځي. اوس چې څوک هغه بل ځای کې اوسېږي او راشي او ته هغې دونه په مفسده خو نه راځي، هغه به بېرته لاړ شي که کوم چې دلته اوسېږي د هغې نه فساد زیات جوړېږي. زمونږ دا ټول د غرونو خلک شي، نو دیو دا یا چې دا تښتولي دي پنډیو او د لاورونو کې پراته وي، وایي دا د دیوګل خلک دي، د کړنګل خلک دي، د مزار خلک دي، چې ورته ووایه دا څنګه راغلی دی، وایي دی ښځه را تښتولې ده. نو چې پوښتنه ترې وکړي څوک دې را تښتولې ده، یا یې مامۍ را تښتولي،
یا یې د تره ښځه را تښتولي یا یې ښینه تښتولي، بس دا خلک یې تښتولي. قال ابو عيسى حديث عقبة بن عامر حديث حسن صحيح، وإنما معنى كراهية الدخول على النساء على نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم هغه دا طریقه باندې نوتل په ښځو باندې دي چې لا يخلون رجل بامرأتنا، دې ته وایي داخلېدل چې ته یوازې په خلوت کې شي یو سړی د یوې ښځې سره، نو خلوت دې نه کوي یو سړی د یوې ښځې سره الا کان ثالثها الشیطانو، مګر دریم کس پکې شیطاني، نو ځان له پته په ښځه نه داخلېږي، د هغې سره به خلوت نه کوي. او معنا د دې قول چې الحمو وایي دا ویلی کېږي اخو زوجي، نو الموت چې ویلی دی کانه کرح له ان یخلو بها، دا یې ډېر بد ګڼلی دی چې هغه د خلوت وکړي د دغه ورور د ښځې سره، يوازيوالي وكي. وبه حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلجوا على المغيبات، مداخلي گئی په مغيبات خذو باندې، فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم، يعني إن الشيطان يجري من أحدكم مثل جريانه في بدنكم مثل جريان الدم في بدنكم، شیطان ستاسې په بدن کې داسې ګرځي را ګرځي لکه څنګه چې دا وینه ستاسې په بدن کې ګرځي. قلنا ومنك، منګ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا رسول الله ستانم شیطان ستا په بدن کې داسې ګرځي، قال ومني ولكن الله اعانني، ما سره الله امداد کړی دی، نو یا خو په اسلمه دی یا په اسلمو دی، نو که اسلمو او اسلمه شي د دې دواړو فرق به څه راشي؟ حزب الله ټوپونه وی ها اسلمه به څنګه شي او اسلمو به څنګه شي، معنی کې څه فرق راځي که نه؟ یو شی دی اعراب کې صرف فرق راغی. دا علم تاسو خبرې نه کوي دې سره دا علم خبرې نه کوي. احسان الحق ته څه وایي بله پله ګوري کته شیلم ته وایې که نه ډېره غټه مسله د مخې ته شوې ده. اسلمه او اسلمو کې به څه فرق شي؟ امکان لري چې سلامتی کې شي ته دې خپلې خبرې ته سوچ وکړه، امکان لري چې سلامتی ته شي. مه ګوره ته اوس هغې نه پوښتنه کوه یو بل نه، عبدالحلیم یې دا نه کوي که نه احسان الله یې د عبدالحلیم نه کوي. تاسې نه درځي ماشاءالله، تاسې خو نمبرو کې ماول راغلي یاستئ د دی نه که نه ډېرې نمبر یې وړي دي. ووایه ده اسلمه معنا ما سره الله امداد وکړ نو فاسلمه هغه اسلام راوړ، او چې وی فاسلمو معنا زه بچ شوم، سلمه یسلمون اسلمو زه بچ شوم د هغه دغه نه د اته وسوسو نه زه د هغه بچ شوم، الله دې زه بچ کړی ما، دا معنا مراد شوله. قال ابو جنکۍ تکړه دي ماشاءالله ټولې تکړه دي. دا هلکان چې دي دا څه کار یې لږ کمزوري کمزوري هلکان دي دا نه هغه تکړه دي ماشاءالله څه کار یې هغې ښې دي داسې نه ښې. اوس به په حزب الله باندې څه وکړي دې نه ورننه هسې ټوپونه وایي ناست دی او خوبونه ورځي ټوپ کي بیا ټوپ کي. قال ابو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه، وسمعت علي بن خشرم يقول قال سفيان بن عيينة في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أعانني عليه فأسلموا، يعني أسلموا أنا منه ذات بچوم. وقال سفيان وزکه شیطان چې دی خو اسلام نه راوړي، و اسلمو صحیح دی
اسلمه وی صحیح نه دی. ولا تلجوا علی المغیبات، والمغیبه چاته ویل کیږي؟ المرأة التي يكون زوجها غائبا، خاوند دی چیرته بل ملک لتلی دوبۍ لبه په خواتلل. والمغیبات جماعت المغیبه، مغیبات جماعت د مغیبه مفرده ده، نو داسې چې څوک ورسره کور کې نه وي. وبه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام عن قتادة عن مورق عن ابي الاحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. ندی کې دا رال چې شیطان یجري مجرى الدم دی کنه، نو د ارچانه کسان نه د یو کس نه، د ارچانه، نو چې تا کوم شیطان ګرځي ما کوم شیطان ګرځي، نو څنګه په یو کې ورننه وتل پیران او د نورو کې نه دي ننوتي، ټولو کې ننوتي دي. نو دا د خبره صحیح نه ده چې دی کې شیطان راغلی، شیطان خو هر سړي کې راځي. عن ابي الاحوص، دا د دې کاهنانو د پاره بس دا مرض دا ذهني یو بیماری ده، دغه راشي د پیریانو دا بیماری چې ورته وایي، خو الله د کاهنانو دپاره یو سبب جوړ کړی دی. بس دی پې روپۍ علي چې ما د نه ویسته او ما د نه دانه ایسته. اول چې هغه مریض په خپله وي، اوله کې پې لږ شان د ډېر زور وي دغه مرض، بیا چې ورو ورو وخت تېرېږي هغه لږ ښه کېږي. نو بس دی وخوله ورکوي، بیا راوله بیا راوله بیا راوله، 5 ورځې پسې راوله، 4 ورځې پیښې چې هغه دورې کمې شولې، وایي زه اوس به چېرته خوشحالي وي یا خفګان وي بیا به پرې راځي، نور به نه راځي. قال المرأة عورة فإذا خرجت، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا ښځه ټول عورت دی، کله چې د کور نه وځي استشرفها الشیطانو، استشراف وکړي دې ښځې ته شیطان. استشراف دې ته وایي لکه یو شی څوک ځان ته داسې ورته سر اوچت کړي چې رانه خلاصېدی نه شي، نو داسې شیطان هم دې پسې شي. وایي زینها فی نظر الرجال، هغه به تکه توره ناولې ښځه وي، هغه به ښایسته کړي په نظر د رجالو کې. نو دا استشراف د شیطاني کړ، بس هغې ته به بیا داسې ګوري چې دا خو هو څونه ډېره ښایسته ده، خپله به یې ښایسته ښځه وي او دا به غریبه بدرنګه وي، خو دا به ورته د خپلې ښځې نه ډېره ښایسته شي چې دا ګنې ډېره ښایسته ده. قال ابو عیسی هذا حدیث حسن غریب. وبه حدثنا اسماعیل بن عیاش عن بحیر بن سعد، اسماعیل ابن عیاش چې د شامیانو نه روایت کوي هغې له اعتبار دی، نو دا بحیر ابن سعد دا شامی راوي دی، نو حدیث صحیح دی. عن کثیر ابن مره الحضرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، ضرر نه رسوي یوه ښځه خپل خاوند مسلمان ته په دنیا کې، داسې نه چې فاسق فاجري، الا قالت زوجته من الحور العين، چې الله کومه ده ته په آخرت کې هغه حور ورکوي العين.